أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. دویم باب شروع شو پیک اول اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته ترغیب یا اهل الكتاب قد جاءکم رسولنا سره کوم خلکو چې سیدنا عیسی علیہ السلام متصرف واقدار غنو دا غي د کفر ذکر کړو لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لله ملک السماوات سره دعوت توحید پیش کړو او بیا رټنه قایت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه نفي د شرک فی التصرف لله ملک السماوات والارض. اوس بیا ترغیب د اطاعت رسول ته په دې ترغیب کې یو لفظ استعمالی کی فترت یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فترت دا سستوالی ته وي نشتوالی ته وي ډیلا پن ته وي غیر موجودګي ته وي ریټول لپاره استعمالی کی لفظ فترت فطور نہ ہوتے لیکن خلق ہوئی د فلان کی صحت کی فطور راغل دے یعنی خرابے روان شے دے یا د فلان کی اخلاق کی فطور راغل دے یو داس زمانہ چپائے کہ انبیاء علیہ السلام نہیں سوک نبی دا اللہ نہیں موجود نئے تو زمانہ د فترت وئی یو فطرت دے هغه توی سره لیکلی شي فطوی او دا فا او تا دا فی او تی دا فترت دا انقطاع ته وایي نشتواله کمزورې واله هغه زمانہ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا نو پیدا دا وخت نو واخلې 571 عیسوی نه تر عیسی علیہ السلام پورې دے میاس کے ورسوک رسول نشت دا بعض خلق کو خیال دائے چه سلور رسولان دی میاس کشتا خدا کذب دی دروغ دی علماء دا دینا واقف دی چه دے کے سو حقیقت نشت پا دے خبر ہے دغا زمانہ دا فترت تا دیتوئی زمانہ دا فترت دے زمانہ دا فترت کے مکہ مکرمے تا و مدینہ منورے تا دین دا انبیاء علیہ السلام را رسیدلو یہود و نصارا موجود ہو دا دا موسیٰ و دا عیسیٰ علیہ السلام منن گری مدینہ منورے کے یہود و نصارا ہو دا توحید چکے میں چگے وے دا خبرے وے دا ٹول دا غزین خورے دے بنی اسماعیل چکم دے کم چې د سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولادو هغه مکہ کې اوسېدل پای کې هم د توحید عقایدو اسلام چلانو نو زید بن عمر بن نفیل د جاہلیت د زمانے موحدو دا رقم ده موحد شو خلق بعد بتان عبادت کو هغه با بت کېدو ورته به خبري شروع کړه چې یو داسې بوت چې لومبړان راځي او په هغه باندې پیشاب کوي هغه څنګه الہ کېدی شي نور ډېر شیخ خلک دی چې هغې د ایمان تفصیلات خو نو معلوم ورته خو په الله د هغې ایمان موجود خپله چې قرآن نه تپوس وکړي ته تاریخ د مه ده مشرکین مکه کې چې کوم شرکیاتو ناغی شرکیات باوجود اغی اللہ منع کا نہ منع
ولئن سألتهم من خلقهم، کته د مشرکین نو تپوسې چې دی چا پیدا کړی دی، نو دی وایي چې الله پیدا کړی. بلکې سورۃ الاعراف کې خو الله رب العزت د توحید خاص جزئیات ذکر کړی دي چې الله پتا سو باندې شپه راولي ورځ نه راولي، ټول عمر ورځ کې او شپه نه راولي، نو دا رڼا به څوک راولي او تیاره به څوک راولي. دا تپوس د هغې نه کوي په دی چې د هغې د الله پیژنګلو وه. خلق قرآن او حدیث پرېږدي او ځان له یو منطق جوړ کړي خپل، چې د فطرت زمانه کې کم خلق مړه دي، نو چونکې هغې ته پیغمبر نو راغلی ځکه چې قرآن مجید لیکلی دي چې ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، مونږه عذاب ورکوونکي نه یو تر کومې پورې چې مونږه رسول نه لېږلی. سوال دی چې آیا د رسول ذات به هر وخت موجود وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره وخت شو چې وفات شوی دی، نن خو نشته، لیکن د هغه دین شته. دارنګې د موسی علیه السلام دین هم موجود و، د عیسی علیه السلام دین هم موجود و، د ابراهیم علیه السلام دین هم موجود و. خو د قرآن ضرورت ولې شو، د اسلام ضرورت ولې وشو؟ پای کې د هغې اهل علمو تحریف کړو. دا د ځان نه خبرې دي او دا اصل د یو جعلي مینې د وجې، د عقیدت د وجې چې فلان کې چونکې د فطرت زمانه کې مړه دي لہذا هغه جنتیان دي. پنجاب کې دا ډېر لوی مصیبت دی. اوس خو هلته کې یو کتاب لیکلی شوی دی، په هغې کې لیکلي دي ابو طالب علیه السلام خبره نشي کولی چا سره، دا به لګوي دا خبرې وکړي. ده سوال دا چې د خلکو کې زکات وو، دی مونځ کو، دی لا الہ الا اللہ وی په عامو حالاتو کې، البته په عامو تکالیفو کې وی الله ته نه مدد نه آواز کو، په خاص تکلیف کې وی الله ته آواز کو. تو پیژنګلو خو د الله و پاغي، لیکن د توحید سره هغې شرک ګډ کړو. قرآن نه فرمایي چې وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. دا جعلی عقیدت ده. بیا وجه دا وی چې دا چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، مونږ هم دا مسله داسې عام طور نه کوو، ښه نه ګڼو. ده خو خلک روانې شروع کړي، احادیث ورله جوړ کړي چې والدین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو، بیا الله را ژوندي کړل، ایمان یې ورته ورپېښ کړ، هغې ایمان راوړو. خو د نورو خلکو څه ګناه کړی وه؟ د الله د عدل تقاضې پوره کېږي که نه پوره کېږي؟ نو دا بحث داسې نه کوو مونږ چې لګیا یو دې نه یو بحث جوړو، خو غلط عقیدت مه ساته. که داسې وایو بالفرض نو بیا پکار دا چې د نبي نه پیدا شي چې هغه مسلمان وي که نه. خو د نوح علیه السلام زوی خو کافر دی، خو قرآن د هغې قایل دی. دا جعلی عقیدت ته وجې دا یو لانجه جوړه شوې ده، سمه خبره نه شي کولی. صحیح مسلم کې د دې حدیث ته دا مرض ډېر پخوا نه را روان دی. حافظ سیوطي او نور داسې ډېر شي خلک لګیا دي، هغې وایي چې آزر د ابراهیم علیه السلام پلار نه و. دا پې غټ سوال راځي که نه چې آزر خو کافر و، و چې آزر د هغه پلار نه و، نو قرآن چې څومره د هغه نوم اخیستی دی نو د ابراهیم پلار یې ورته ویلی. ستا خبره ټیک ده که د الله ټیک ده؟ په دې مونږ پوهېږو دا دوکه هم درکوي د الله چې کله کله تره ته هم پلار وایي، نیکه ته هم پلار وایي، ته مجازي معنی وایي. لکه یعقوب علیہ السلام اولاد نه تپوس کړو ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. دا تره ته پلار ویلی، دا مجازي معنی ده. مجاز هغه وخت کې اخیستی شي چې کله حقیقت باندې
حقیقت باندې عمل نشي کېدی. متعذر ورته وي عالمان په خپل ژبه کې. په حقیقت باندې خبره کول یا منل هغه متعذري یا څه قرینه صارفه موجودي. قرآن مجید چې کوم ځای کې د عذر نوم اخیستی دی نو د ابراهیم ترې ورته نه دی ویلی. اذ قال ابراهیم لابیه آزر، او ورته هم نه وي چې یا عمې یا ابتې یا ابتې یا ابتې. دا دلیل دی د خبرې چې دا سیوطي وغیرہ دا ګپلی دی د قرآن خلاف کې چا منع ما. خو دغه زمانه د فطرت کې الله عالم دی چې څه به کېږي. مونږ صرف دا وایو چې دا قسم خبرې مه کوه چې ایمان یې راوړو یا ایمان یې راوړو. د کفر نه مونږ هم بحثونه نه کوو. خو دا خبرې مه کوه، دا غلطي دي. دغه زمانه د فطرت ته ګوره انسان چې کله سو وخت اوبه ونیسي که نه یا خوراک ونه کړي دی کمزوري شي او د خوراک څښاک ته ډېر شوق پیدا شي، اشتیاق وشي. کم خلک چې هغې له الله غذا ورکوي بدني او روحاني غذا دي ته نه راځي، رسول نه او کتاب نه وي، نو دا غریبانان ډېر تږي ناست دي. غواړي دا چې مونږ زده کړه وکړو. دا خلک په دې تمه او خاص کر دا یهود او نصارا خو په دې تمه وکړه. د یهودو د نصارا اصل ځای خو کنعان و. د کنعان نه الله رب العزت څنګه دی مصر ته راوستل، د هغې لپاره ټول سورت یوسف ویلی ده چې دا مصر ته راغلل. دغلته مسلسل په دې کې انبیا علیهم السلام راغلل. یعقوب علیہ السلام نوم اسرائیل لګل. دا اکثریت انبیا د هغه نسل کې دي او هر یو نبی به هغه ته پیشنګویي کېده چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو په هغه به ایمان راوړی. او د آخرو انبیاو ته دا هم اشارات موجود وو چې زمونږ دا جزیره چې کوم ده په دې کې به دا پیغمبر هغه ځای ته ځي چې هلته کې کجورې ډېرې زیاتې دي. مدینې منورې ته چې دی راتلل د مصر نه ولې راتلل، د دې مشران راغلي د مدینې منورې نه په دې نیتو چې دغه آخري رسول پیدا شي نو موږ به په هغه ایمان لرو او د هغه دست و بازوکي هوا د هغه امداد به کوو. خو دې خیال خدا و چې به زمونږ ټور کي منځ کې خو تربوروالی کې پیدا شو. لکه اسحاق او اسماعیل رونه دي، دا او اسحاق او اسماعیل رونه دي. نو بنو اسماعیل کې بل څوک نبی نشته دی ما سوا د اسماعیل علیہ السلام. آخر کې خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم په دې سلسله کې نبی دی. اکثر و بیشتر انبیاء دا د بنو اسحاق کی دي، یعقوب علیہ السلام نسل کی دي. څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ولید نو ویې پېژند، خو سوال دا و چې دا خو زمونږ هغه نه دی، دا زمونږ هغه نه دی، دا ډېر لویه مسله ده. دا هر ځای کې دا اوس په پوهه خلکو کې موجود دي. یعنی مذهبي لحاظ سره خلک دې کې تقسیم شوی دی. دلیل ته نه ګوري، د نبی عظمت ته نه ګوري. دا خلک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منکر شوي ولې منکر شوي دي نه پېژندو. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، دی ښه پېژندو. خو تربګنۍ ده وایي تربګني به څه وه، تربګني په دې وه چې دا خو زمونږ د تربورانو خپه زمونږ د پاسه کېږي. خالص پښتانه و که نه، او خلک وایي دا پښتانه چې دا مې بني اسرائیل دي. والله علم څومره حقیقت دی وایي. د دې مزاج بالکل دایي په شان دی، بار کې کاږه لرګي دي، که ته کوشش کې ادا نه نیږي، ټول عمر پہ کوشش کوه بیا بس هغه لانجه شروع شي. استاد محترم لومبي ځل باندې چې حج له لړ بل هغه لږې روزې نه وکړي 40 روزې واپس چې راغی بیا هغه ځای کې بدعات شروع شو. دا هغه په جومات کې شروع شو. هغه چې راغی لومبی تقریر یې وکړه، د دې نه سمه سره من لرې کړه.
ورته که سل کالم سړی په نچه کې کېږي که نه اوس پي لګی سمېږي نه کله ته په یو څیز باندې پوه شې وایي دا غلط دی بس غلط دی پرېږده که نه او چې کله پوهېږي چې دا شی صحیح دی صحیح دی نو قبول یې کړه دا هو بهو بالکل دا د بني اسرائیلو حالت دی هغوی پېژنده رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن انکار یې وکړو ولې دینی مشري ډېر زبردست چیز دی موږ ورته سیادت وایو سین سره دینی سیادت الله د بني اسرائیلو نه واغس بني اسماعیل له ورک ادې ته وایي حسد نن اکثره بیشتر حسد د وجې کوي یو سړی به سم دم لګیایي هسې نه ویلي غریب خو حسد ورسره کوي خلک نو الزام به پرې ولګوي کنزل ورته وکړي پراپیګنډا ورپسې وکړي بدنامۍ کوشش یې کوي دا د پخوانه طریقه ده کوم خلک چې قرآن او حدیث ښیي بل ته نو هغه له ځان په دې پوهول غواړي چې دا الزامات په ما هم لګي او که دی دې نه یېرېږي نو بیا دی خوله نه وازوي څه دی وایي نه چاته بس غلی دی کښېني یو ګوټ موږ ته به ویل استادانو په دې لار کې د چترو هارونه یې د ګل هار نه ملاویږي سړي ته دغه وجه ده د دې د انکار حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم بغیا بینهم دا قرآن 9 ځله تقریبا د اهل کتاب حسد ښودلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د آیت کې आवाज هغې ته ذکر ہے چې تاسو خبر یې مکی والا خو ټیک دا امیینو هغې ته صرف نظریات را رسېدلي د ابراهیم علیه السلام په هغې باندې هغې عمل کوي نور خو کتابیان نه دي که نه جاهلان دي تاسو خو اهل کتاب یې کتاب والے پیغمبر پیژنئ هم نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې زما د نبی پسې روان شئ دا یا اهل الکتاب سره علی فترة من الرسول په دې وجه وایي چې تاسو ته علم دی د خبرې د عالم کار صحیح حق معلومول اوس زمونږ خلک دی کې پخوان هم دی کې گرفتار دی دیم دی کې گرفتار دی ما تاسو ته مخکې ویلي ما والد صاحب د زمونږ الله وبخښي چې وفات شو نو زمونږ ملګری او ډاکټر عمر صاحب الله دې وبخښي هغه ما ته ویل چې هغه پسې یو صدقه جاریه کوو ما ټیک ده ما ته څه پیسې ته کا څه به زه کوم ما یې څه صدقه وکړو ما ته یې چې مسنون اذکار ولیکه د مسنون اذکار بنیاد دغه دی هغه ما ولیکه هغه کال باندې ما ایم فل کو ګولاجی پلازا کې یو کمپوزر و افغانستان هغه باندې مونږ کمپوزنګ وکړو چې خبر شو نو هغه ویل یاره زه پیسې نه اخلم زما پلار وفات دی نو دا کمپوزنګ ما د هغه دپاره وکړو ټیک ده بیا ورته ما ویل یاره زه څوک نه پېژنم دی چپایو که هغه چاپ کړه بیا موږ ته ټلیفون وکړو چې راغی ما یې پیسې څومره شوې ما ته یو کار وشو مې څنګه عبدالصبور نوم د هغې سړي وي هغه عبدالصبور د هغه وفات شوی دی ډیت یې شوی دی دا پریس والا نو بچي یې وایي چې دا د هغه په نوم باندې زموږ د طرف نه خیرات دی کتاب داسې چاپ شه لومبی دا اسکار دا ورکوټي کتاب یونیورسټۍ ته ما وړو عمر صاحب د الله وبخښي هغه یونیورسټۍ کې ښه خور کړ یو پروفیسر او ډاکټر و هغه چې وکوت سار چې راغی ما ته مولانا نه مې ها جی وی زمونږ هغه دعای قنوت خو بګي نشته تا یې ته پوه شئ چې د اهل علمو کې څومره حسد دي زمونږ څه مطلب که د قرآن او حدیث خبرې نامه کړې ده او که د بل کتاب خبرې نازه نه کوم دا کتاب د رد کولو وجه دا وا چې چونکې دی کې زمونږ هغه دعای قنوت نشته لهذا دا بس واپس وره ما ورته ګمراهي او هدایت د الله په لاس کې ما چې کوم دعای قنوت لیکلی په هغې ما دلیل لیکلی دی د حدیث نه مې دلیل لیکلی صحیح او دا مې هم لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو نوسو ته دغه دعای قنوت خولی اوس بهتري او نه بهتري ته وګوره بس
ما په نور څه بحث نه دی کړی، هغې وخت کې نور څه بحث پې نه و، بلکې دا بحث پای باندې چې ثابت کوم یو دی. دا وروسته چې کوم اذکار کې بیا بحث مونږ کړی دی د دې وجه بل څه ده، هغه دا چې د بعضې خلکو اپروچ صرف اردو کتاب پوری، علماء دیوبند پوری یا علماء بریلوی پوری یا علماء حدیث پوری، هغې دا ځای نه راخلي او هغې ته بیا دین وایي. دا خلک د لږ ځان پوهه کی چې دین قرآن او سنت کی، اجماع د امت کی، او هغه قیاس کی وي چې هغه د درې اصولو نه اخیستې شوي. هر کتاب نه چې نورالرضا کې لیکلي دی او قدوري کې لیکلي دی او کنز کې لیکلي. د دې فقهي کتابونو نه دا اخذ طریقه دا ده چې که دی یو دلیل پیش کړي پای باندې د قرآن او سنت نه خو ټیک ده، که دلیل پې نه وي چې کم سے کم د خپل امام قول خو ورسره وي، چې هغه هم نه وي نو بیا مونږ باونډ نه وي د دی چې مونږ دا خبره ومنو. شامل اګری د خپل کتاب کې د فقهي کتابونو نه د اخذ طریقه. د جامع صغیر مقدمه کې مولانا عبدالحی ګڼ قواعد داسې ښودلي دي، اهل علم له پکار دی چې دغه کتابونه وګوري. پښتو اردو کتاب نه څه جوړېږي، یې علم نه وي، د علم کتابونه قرآن او حدیث. د هغې علمي وجه وه هغه دا وه چې یو مفتی صاحب لیکلي دي درس ترمذي کې چې دا احناف کوم دعای قنوت وایي نو دا پخوا دا صورت دی د قرآن، نوم یې مور لیکل دی سورت څه شی دی؟ سورت الحفظ، سورت الحفظ نوم یې دی. وی دا اول قرآن خو بیا منسوخ شو، بس په دې خلک دوکه کېږي نو چې یو مفتی صاحب لیکلی دی، حواله یې ورکړې ده په اتقان باندې چې اتقان کې لیکلي دي. سوال دا دی چې اتقان د جلال الدین سیوطي کتاب دی، دی د پیغمبر د زمانې سړی دی، او چې هغه وایي چې دا قرآن او بیا منسوخ شو نو دی څه خبر دی دی دا قرآن و که نو، دې له سند پکار دی، سند پکار دی. او کم ځای نه چې دی دا خبره نقل کړې ده د هغې نه 2 کرښې بره د ابن الحصار قول لیکلی دی صاحب اتقان، برهان کې هم لیکلی دی چې ځان په دې پوهول غواړي چې ته یو څیز ته قرآن مجید وایې نو هغې له وخت قطعي دلیل پکاري. ګپ نه دی چې یو سړی د 1-2 جملې جوړې کړي بیا د وي دا قرآن ده. قرآن د الله کلام دی، په الله دروغ وایي. اول به متواتر قرائت سره متواتر قطعی دلیل سره پکاري چې دا قرآن دی، او بیا به قطعی دلیل پیش کړي چې دا د دې قطعي دلیل د وجې منسوخ دی. دا دی چې بس دا بټ چڼي دی اور څنګه چې روته کړه د هغې اذکار کې د بحث وجه اصل بیا دغه جوړه شوې ده. دا لوی لوی خلک یو کمزورې خبرې وکړي مونږ بې عزتي نه کوو، خو دا غلطي ده، دا غلطي. قرآن مونږ هغه څیز ته وایي دا به سبا یو سړی پاسي نه به وایي چې الفیل و ملفیل و ما ادراک مالفیل، دا هم چې قرآن دی، هسې ګپ دی. قرآن مجید خو قطعي نص دی، هغه ثابت دی مونږ ته بسم الله نه وایي تر والناس پورې، په دې کې څه منسوخ داسې نشته دی چې هغه د اول نازل شوي بیا د هغه داسې منسوخ شوي چې قرآن کې دی نه، او که یي داسې نو هغې لپاره بیا متواتر احادیث وي. دا د خلکو دا مزاج جوړ شوی، زما استاد او زما مدرسه او زما سکول او زما کالج او زما پوائنټ آف ویو، دا سیز دا بوت مونږ مات کړی دی، دا صنم دی. د مسلمان کار دی چې هغه دلیل ګوري، بس دلیل ته ګوري چې دلیل څه دی، دلیل چې کم جانب کې دی بس حق دی، که هغه زمونږ دوست دی او که هغه زمونږ دشمن دی. او چې چا سره دلیل نشته نو که مونږ پخپله یو او که زمونږ استادان دي مونږ د هغې پیروي نه کوو. طریقه دغه ده. دا د یهودیانو او د نصارا غوندې کار خو مه کوئ که نه چې په مونږ کې ولې نبي نه راغلی، مونږ صرف هغه پیغمبران منو کوم چې مونږ کې راغلي دي. زمونږ د خلکو ډېر افسوس خبره ده،
مونږ د ائمو بې عزتي نه کوو، نه د امام ابو حنیفه کوو، نه د امام مالک کوو، نه د امام احمد کوو، نه د امام شافعي کوو، نه د زفر او د حذیل کوو رحمهم الله تعالی. خو خلقو ته وایو چې دا ټول زمونږ امامان دي. دا کافر دي څه؟ دا ټول امامان دي او عالم له پکار دی چې هغه دلیل ته وګوري بس هغه خبرو وکړي. همي سړی په دلیل نه پوهېږي، همي سړی دلیل نه پېژني، نو هغه د یو سم سړی وګوري او د هغه اتباع وکړي بس ټیک ده. خدا د علماو فریضه ده. او چې ته کوم ځای ته خبره کوې دلته یو ډاکټر صاحب راځي مونږ سره مونځ کوي، ماسپښین وي مازدیګر وي، یو سړي ذکر راته وکړه چې ټلیفون راته کړو، ما اصول نه کړو. وی هغې نه وروستو مونځ چې مې وکړه دلته بیا ټلیفون مې ورته وکړ، نه ما ته یې ویل چې څه دی کوي؟ ما یې چې دا خو مونځ مې کړو، ښه څلور نهې بجې مونځ کړو. دا د اهل حدیثو د مونځ ټایم دی. مونږ احناف یو، احناف زمونږ مونځ چې کوم دی هغه په 5 بجې دی او په 9 بجې دی. دا کم د دین خدمت دی؟ دا دین خدمت دی؟ دا تا ته چا وی چې د امام ابو حنیفه مذهب دا دی؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب چې په کم باندې فتوا ده هغه هغه دی کوم چې مونږ کوو د الله په فضل، هغه چې سورې د هر یو څیز د مثل برابر شي، یو مثل شي بس. مثل اول دې مثل اول باندې دې د امام شافعي رحمه الله مذهب وایي او دا صاحبینو مذهب هم دی او فتوا هم په دې باندې. هدایه کې دا ټول تفصیل موجود دی، خو کاش چې خلک هدایه په دغه نقطه نظر وګوري. دا ټول شاګردان ګډوډي بس چې حق معلوم نشي چاته. او دا ډېر نیک خلک دی نقشه چاپ کړی ده، هغې ډېرې دعوې کوي چې مونږ چې دا مذهبونه یو بل ته نږدې کوو. دغې ته یې وګوره تا ته پته ولګي. پکار دا و چې هغې لیکلی وی چې مثل اول او مثل ثاني. دا مثل اول ته عصر شافعي لیکلی، عصر شافعي دا ټایم دا د شافعیانو د مونځ ده. دا زمونږ د نیکانو خلکو کار ده. په سرو سترګو به ژاړې چې دا زمونږ قوم روان کم خوری، دا علما کم طرف ته روان دي. دا څه کوي دي؟ دوی له حیا نه ورځي چې مونږ به رسول الله سره قیامت کې څنګه سترګې لګو، الله ته به څنګه مخامخ کېږو. په دې په مخ اغسي زما مذهب او زما مذهب او ستا مذهب او ستا د استاد مذهب. دا فضولیات دي، دې نه وځئ. دلیل وپېژنئ، صحیح دلیل، بس په هغې روان دی. دې ته د آواز وجه هم دا چې دې سره خپل منل، نور یې نه منل. نو قرآن ورته آواز کوي یا اهل الکتاب، اے کتاب والو، یقینا راغلی تاسو ته رسول زمونږه، یبین لکم، تاسو ته وضاحت کوي که نه، علی فترة من الرسل، د وخت په وخت د ریشوالي د رسولانو کې. یعنی رسول د هغې انقطاع شوې وه، رسولان نه وو، الله آخري نبی پیدا کړ. او دا عقیده ساتئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی. آخري ته خاتم النبیین وایي، خاتم او خاتم دواړه ویلی شي. ختم نبوت عقیده دا د هر مسلمان له زده کول پکار دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروستو بل څوک نبی به نه جوړېږي، نوی نبی به نه جوړېږي. عیسی علیہ السلام به راځي لیکن هغه نوی نبی نه دی، هغه زوړ نبی دی. دا بعضې دانشوران چې کوم دي هغې لګیا دي، هغې وایي عیسی علیہ السلام مړ دی. دا صراحتاً د قرآن انکار ده. قرآن متوفی که ویلی دی، ممیتو که نه دی ویلی. توفی پورا اغستو ته وایي، تو تا پورا اخلم، تالا پورا اغستون کیم، یعنی روح مع الجسد هغه بوتل دی. او متواتر احادیث دی په نزول مسیح کې. د عیسی علیہ السلام د راتلو احادیث متواتر دی. خو د خلکو په نیز باندې هغه دانشور صاحب په نیز باندې خو په حدیث باندې څه حکم ثابت دی نه په عقیده ثابت دی. او د لاس ویزلی اب اوس ما چا تپوس وکړه چې دی خو وایي چې زه حدیث خدمت کوم او کار کوم،
اداره در سره ما د حدیث خدمت په دې داسې کوي چې په هر حدیث به اعتراض کړي او هر حدیث به کنډم کړي. د دې خلکو کار نه دی په کار څه پوهېږي. ما ته علم د ترکو کې د ډېر پخوانه داسې یو تحریک شروع دی وایي کافي کار کړم دی. دا یو مضبوطه یو بوچاړ شروع دی، یو حمله په مسلمانانو. دا مسلمانان دي خو ته فقه کې نه ودرې، څوک د ابو حنیفه رحم الله فقه کې نه ودرې، څوک د شافعي او څوک د مالک حدیث له صفر کې ضرب ورکړ. دې له جواب نه ورځي بیا دی ذمہ داری ډېره ده. پکار دی چې دې فتنو نه آګاهي خبري چې د قوم ایمان هم بچ کی او خپل ایمان هم بچ کی. عقیده د نزول مسیح دا متواتر احادیثونه ثابت ده. مونږ د دې منکر ته مسلمان نه وایو. په دې عقیده باندې ګڼو خلکو کتابونه لیکلي. د نږدې دور کې شان ورشاه کشمیری په دې باندې کتابونه لیکلي دي، عربي کې دي دغه کتابونه، او د هغې اکثرو ترجمې د هغه شاګرد مفتی محمد شفیع رحم الله کړي دي. اردو کې شته دی، قتل پکار دی. دارنګه ختم نبوت باندې هم دا کتاب د 3 حصے کې دی. یو حصہ کې 60 حدیث، یو حصہ کې 60 آیات، یو حصہ کې 60 آثار د جمع کړي دي. او خې دا غیر ثابتې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل نبی نشته. دا عقیده اصل کې د مرزا غلام احمد قادیانی و. دا د انګریز پیداوارو، هغه پیدا کړو د قوم د ټوکړې ټوکړې کولو لپاره. او د دې په شا باندې د ابن عربي کوم چې په موږ ذکر کړو دا هغه فلسفه وه چې نبوت هغې جاری ګڼي. نبوت اجرای نبوت صوفیه قائل دي د یو خاص قسم. په دې خو عام یا نه پوهېږي چې کوم قسم. اگر چې شرعي نبوت کې قسمونه نه وي، دا یو نبوت دی نو چې هغه جاری دی. هغه نبوت جاری ګڼي، د هغې په بنیاد باندې دغه کار کړی دی. او بیا دغه زمانه د سر سید زمانه هم ده. دا بالکل د فتنې زمانه ده. سر سید هم موجود دی، مرزا غلام احمد هم موجود دی، او په دې کې اسلم جے راجپوری موجود دی. اسلم جے راجپوری د پرویز استاد و، او دا سر سید په علیګړ یونیورسټۍ کې پروفیسر و. دا ډېره د فتنې زمانه ده. دې خلکو د عقاید دا تیز کړي دي او خلکو له ښیي داسې چې عیسی علیه السلام مړ دی، دوباره راتلل نشته. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروستو بل نبی به راځي، او بل نبی به څوک وي؟ نو دی وایي چې هغه مرزا غلام احمد قادیانی دی. دا ځان له موضوع ده. خاتم النبیین لاندې ما په سلک الدرر کې په دې یو 10-15 صفحې لیکل کړي دي. نور دې باندې خو بلا کتابونه لیکلي کېږي، لیکلي شوي پې هم دي، بیا هم لیکلي کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دی خاتم النبیین، او دا راغلی دی علی فترة من الرسل، پس د نشوالي د رسولانو نه، وروستو د نشوالي د رسولانو نه. رسول نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کو. دې ته نعمت غیر مترقب وایي. هغه نعمت چې د هغې مثال نشي پیش کېدی. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ان تقولوا الله تقولوا. دې لپاره چې ونه وایئ تاسو چې نه یې راغلی موږ ته من بشیر بشارت نه وتلی او نذیر نظارت. څوک زیر ورکوونکی او نه تنبیه راکوونکی. موږ عام طور د نذیر معنی یېروونکی وایو، خو یېروونکی د خو مخوف وایي. په نذیر او په خائف کې څه فرق دی؟ نظارت او تخویف کې څه فرق دی؟ تخویف خاصه یره ده چې لکه بار مده شرمه خو دې وخوري، دا سپی دې ولاړ دی ماته یې ګوره، دا تخویف دی. پیغمبران داسې نه وایي. انبیاء ته نذیر ولې وایي؟ په دې وجه ورته وایي چې هغه د همدردۍ په بنیاد انسانان خبرې چې که تاسو دا کار داسې وکړو د دې انجام جهنم دی. ځکه هغې ته نذیر وایي، یروونکي نه هغه تنبیه بیداری پیدا کوونکي.
دا سے بیدارول چې پای کې یره هم موجود دي چې کروانه دی کو نه بل خوان تلش نو یقینا راغلی تاسو ته بشیر په دې معنا چې پچا پتاسو کې پاغه ایمان وروړو هغه له زهر ور کوي او دا خدا کتابیان چې سمشي عالمان چې سمشي نو خلک سمي کنه سمي او چې کله عالمان روان شي بیا کار خراب دي د یو کلی خانان چې سمشي مالدار خلک نو غریبانان په خپل سمي د یو کلی پیر چې سمشي نو دا څومره مریدان چې ټول سمشي دا درې کسان دي پیر مولا خان ورته په حال کوي مونږ وایو دا یو کس دی پیر مولا خان عبدالله نے مبارک ویل هل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها درې ډلې دي دا دین ته نقصان هم ورکي فایده هم ورکي ناکار عالمان ناکار پیران او ناکار مالدار خلق اوس یو سړی کتابي دی هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان وروړو تو چرویل نو خلق بپوشي چې دا نبی واقعي صحیح دی ځکه خو دې سړي ایمان وروړو خو د خلکو د ایمان باعث کېږي به نه باعث کېږي دا به باعث کېږي عالم لم پکار دي چې هغه حق وپېژني چې تایید وکړي چې دا ټیک وي د ډېرو خلکو زړونه کې چې کومې خدشي یا ختم شي خو دا شان خلکو له الله برغ اجر ورکوي یعنی یو سړی زوړ کتابي هم دی حدیث کې شته ده په موسی علیه السلام ایمان او په عیسی علیه السلام ایمان او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړو مطلب الله دعا اجر ورکوي ولې په دوو کسانو باندې په دوو نبواتو ایمان راوړل الله 50 زیاتې نه کوي او چې کله دا خلک قرآن یو کې مخالفت وکي نو دی عوام چې کم دی په خپل مخالفت کوي چې زموږ استاد نه مني عوام خو بدور سره به خپل استاد پیژني ته دیو جن قرآن غیت आवाज کی دا بشیر و نذیر دے کہ مخالفت مو کو کار و خرابی والله علی کل شیء قدیر او الله پر ہر چیز قدرت لرن کرے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ دا نمونے پیش کی مخیم تا نمونے ویلی دا نقض العہد دیکھے ہو مویخ دا نقض العہد نمونے دارم بنے نمونہ دا دیتا وہی تحیر دا بنی اسرائیلو تحیر حیرانتیا دا وہی خلق وی اللہ ادا سے حیران کلا کسنگ جزا حیران کہوں کنا اصل نے چاہتا پا اس کو پیر باوال ویلے کا اللہ ناغا عمدہ کا جواب کرو چکا اللہ تلوی ویم نو بیا خو دیکھو کار خرابی کی دا میں کل دے خلق میں سرمنو باسی او که پیر باوال تلوی ویم نو بیا خو کافر کے گم دوارو کہہ رہا ہے تحیر دے دو په دوو بیړوخ پې کې خودل چې په دوو بیړوخ پې کې دی که نه یعنې کشتو باندې یو دې دی کې او بل دې دی کې خو یو کې کې نه پورې بوځي که نو چې په یو کې دی میخې ده او بله کې هم دی میخې ده یو نه دی خوا تښتي بله دی خوا تښتي ته به کوم ځای پاتې شي څو غر کې که په دوو بیړوخ پې مګ دی دې ته وایي تحیر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کله چې موسی خپل قوم ته ویل ای زما قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذکروا وما یشکروا شکر ادا کړئ د الله د نعمت پتا سو باندې اذ جعل فیکم انبیاء اذ زکا علت دکم علت دو دی زکا چې جوړ کړو فیکم منکم ستاسو نه پیغمبران نبوت پیدا کېدل پچا کې دا یو ډېر لویا یو کمال دے یو عزت دے چې اللہ پہ یو ٹھبر کے رسول پیدا کیا بولے خدا اللہ نمائندہی دا اللہ احکام پا غرازی اغسرہ دا ملائک و ملاقات کی اور دے کے اشارہ و دے طرف تو
چې دا کوم د مکې ظالمانو قریش هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیثیت ونه پیژنده. خو د الله رسولو اینی ټایم جبریل واغل راتو، کله به وحی راوړه او کله به دلاسه ورکوله. یو داسې ذات چې په کومو خلکو کې موجود وي پکار دی چې د هغه لاس په هغې خول کړي. خو ضد او عناد خو ډېر ناکاره څیز دی. نن بعضې خلک وایي فلانی مخالفت کوي، زه ورته وایم د ابوجهل دی او ابولهب څوک و؟ یې پیغمبر مخالفت کړی زه ورته پکې څه یم؟ تاسو خبره نه، یعنی د دلیل باوجود د پیژندلو باوجود انکار کول دا حسد د وجې کېږي. نو الله هغې ته وایي په دې مکې والو کې خو رسول نه و، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صداقت دلایل دي ته معلوم و. ابولهب نه ابوجهل نه چا تپوس کړی دا سړی صحیح نه وایي، هغه قسم سره ویلي صحیح وایي. خو د مکې کلید بردار هم دی، د خانه کعبې غزال خزانه هغه هم دی سره، زمزم هم دی سره دی، د بار نه چې کوم حاجیان راځي نو هغې باندې خوراک هم دی کوي. دا ټول څیزونه دې سره شو، نبوت هم د دې تسلیم کوم. دې ته حسد وایي. دا کمالات چې کې راغلي دا کم چې ده وویل دا په خپل محنت راغلي و. چې د یو سړي په جیب کې لړم ناست وي او دی په میلمه باندې خرچ نه کوي نو چا کار صحیح دله راځي. یو سړی چې هر یو میلمه ته د هغه په تندي کې 12 بجې د خوا له څوک راځي؟ دا خو د قریشو کمالاتو. اوس الله رب العزت په هغې باندې یو بل نعمتو کو چې کې رسول پیدا کو نو پکار دا و چې دې هغه هم تسلیم کړی. خدا خلق دی دې قائل دی چې استاد دې بس ارس کوي، صرف موږ به صرف میوې خورو. دا د قریشو هم کار اوس چې څه فواید دنیاوي موږ ته معلوم شي، خو موږ په پیغمبر ایمان لرونکي نه یو. دغه حال د دې مو اجعل فیکم انبیاء، ځکه چې جوړ کړي دي پیدا کړي دي په تاسو کې پیغمبران. وجعلکم ملوکا، ملوک د ملک جمع دی، ملک باچا ته وایي، ملک ویلی شي باچا ته، ملوکیت باچائی. دا یو جنگ شروع دی چې اسلام کې خلافت دی او که ملوکیت. او خلافت چې نه ملوکیت کې څنګه بدل شو، یو لوی جنگ دی روان دی. ډاکټر اسحاق او د هغه ملګري هغې د خلافت قایل دی. بعض اهل حدیث هم د خلافت قائل دي چې خلافت خلافت خلافت. څوک د ملوکیت قائل دي، څوک د جمهوریت قائل دي. دا کم زمونږ ملک دی یا نور عام ملکونه دی کې جمهوریت دی. او دې جمهوریت کې بیا د سوشلزم والا نعره دارا چې طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. دا کفري نعره ده. ته دې پسې پوښ دغه خبره ده چې د ووټونو په ذریعه باندې کم سړی راغې مخې ته نو اصل طاقت خو دغه شګه نو عوام دا ښیي دي ته چې حکومت د عوامو په لاس کې. ریښه وایي پکار دی چې موږ ته ووایي چې وایي ستاسو کم ممبر نه خوښ ووټونه بیا وکړئ هغه رد کړئ نو بیا پته ولګېږي. دغه اجازه چاله ورکړی دا څنګه طاقت کا سرچشمه عوام. د دې غریبانانو په دلته یو صاحب راغلی په سایکل راته اول ځل ملاقات یې شو چې ممبر مقرر شو بیا شی بدل و. ما ورته په دې حیران یم چې تاسو خو د عوامو په ووټونو باندې ځای ته ورسئ، خو بیا چې یو کال شي 2 کال شي 3 کال شي نو ستاسو تنخواه چې کوم دی هغه د 18-19 ریټ د خلکو نه کم وي. هغه وخت کې کم وه هغه اوس ډېره شوې ده. خو هغه وخت کې دا ډېره کم وه. زه په دې نه پوهېږم چې 19 او 20 ګریډ کې سړی ریټایر شي سایکل نشي اخیستی او تاسو په 2 ورځ باندې شپږ اتل لینډ کروزر یې در سره
د تیلو پمپونه وي CNG پمپونه وي دا ټول دی ته وینې زوی وایي د خلک دلته نور څه د اسلام خدمت نه کېږي د خپلې خېټې ښه خدمت کېږي جایز ناجایز ځکه زمونږ مزاج دا دی دا د قوم غلطي ده چې یو ځای کې کار نه وځي نو موږ به رشوت ورکوو بس دا طریقه ده فتوی به هم راغلي چې ستا کار نه کېږي او رشوت ورکړې نو خیر دی دا ټول کارونه زمونږ کارونه دي ټول کارونه خو زمونږ نه دي هغه هلته غلط بلونه هم پاس کولي هغه نه یادېږي د هغې دپاره یې دا رانجه جوړه کړې ده دا اسلام کې شورائیت دی اسلام کې نظام شورایی وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه وروستو نامزدګي نه ده کړې ده چا د هیڅ چا نامزدګي نه ده کړې البته چې کوم کارونه یې کړي دي د هغې نه اشارات دا و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې هغه راضي دی خو نامزدګي نه وه هغه نه وروستو هغه چې نامزدګي کړې ده نو هغه ویل چې که تاسو انتخاب کوئ نو زه به سفارش د عمر کوم دا هم نامزدګي نه وه خوښه وه عمر رضی الله عنه چې وفات کړی نو هغه یو کمیټي جوړه کړه د شپږ اتو کسانو او په هغې کې خپل زوی یې رانوست او ویلې مو دله به نه ورکوئ اسلام کې نظام شورایی وي هغې دپاره کوشش پکار دی خو بار کې ملوکیت که رام شي بالفرض نو دا څومره ناکاره څیز نه دی دا دې ځای کې چې ملوکن وایي بادشاهان د دې خو مطلب جدا دی خو ملوکیت څه ناکاره څیز نه دی که دا ناکاره وی نو قرآن به په دې انداز کې نه وی ویلی بطور انعام به نه وی ویلی دلته خو د آزاد او خود مختار په معنی باندې لیکن قرآن مجید کې واقعه د طالوت کې ان الله بعث لکم قد بعث لکم طالوت ملک اللہ طالوت بطور ملک بادشاہ سردار معین کړو نو که ملوکیت دومره ناکاره څه دي کوم باندې خلک کتابونه لیکي که نه اوس او دا خلافت ملوکیت کې څنګه بدل شو د هغې ټوله ذمهداري په عثمان رضی الله عنه ده بدعات هغه ځای نه شروع شو خلک لګیا دی د هغه سر وینځي پس څیز چې باز ته نو هغې له ګوتې نه وړي بحث خو په دې خبره باندې دی چې سیدنا عثمان باندې څومره الزامات په دغه کتاب کې لګېدلي دي کم سے کم هغې خو د یو تحقیق وکړه که نه عثمان رضی الله عنه وړوکی سړی نه دی د کتاب په اول کې مونږ قرآني آیات یا حدیث دې دپاره لیکلي دي چې ته پوه شې چې صحابه کرام عام اشخاص نه دي دا دینی اشخاص دي د دې دینی شخصیاتو باره کې چې ته څه وایې هغه د قرآن و حدیث مطابق وایې د تاریخ په زور باندې مونږ د هېڅ صحابي غلطي نه منو د ډېرو وضاحتونو باوجود بعضې خلک بې حیایي پوهېږي نه په خبره دا نه دی مطلب چې صحابهونه غلطي نه ده شوې صحابه کرامونه غلطۍ شوي دي هغه انسانان دي معصوم نه دي لیکن هغه غلطۍ قرآن او حدیث کې لیکلي دي تاریخ کې نه تاریخ چې کومه غلطي لیکلي د صحابي نه او مونږ د جرح و تعدیل په اصول ګورو که د هغې موافقي نو قابل قبول وي او که د هغې موافق نه وي نو مردود وي اختلافي ځای دی کې دغه دی دا به لګیا شي دا غلطي کړې دا کړې فلاني تاریخ لیکلي فلاني تاریخ لیکلي وی نو هغه خپل کتاب کې یو عذر هم پیش کړی دی چې بعضې خلک کیني او هغې د تاریخ او د حدیث فرق نه کوي د حدیث اصول وي په تاریخ هم اپلای کوي نو د هغې لنډ جواب دی هغه دا دی چې اخر د هر مورخ بیا سند ولې لیکلی ابن جریر په تفسیر په خپل طبري کې تاریخ طبري کې دارنګې البدایه والنهایه کې ابن کثیر ولې سند لیکلی دی هرې واقعې سره هغې سند لیکلی دی د دې لپاره یې لیکلی دی چې موږ ته پته ولګي چې دې راوي مخنف بن لوط بن یحیی او که نو لوط بن یحیی او که نو ابو مخنف
اخو رد پرد شیعه دی. آیا زه د عثمان په باره کې د یو رد پرد شیعه خبره ومنم؟ اصل خبرې خواله نه راځي، لګیا وي هسې لګیا کېدو نه څه نه کېږي. خبره بنیادي دغه ده چې دا چا نه دي ویلي چې صحابه کرام ګنې معصوم دي. صحابه کرام انسانان دي، د هغې بعضې غلطۍ موږ لیکلي هم دي کتابونو کې، وایو یې هم، لیکن ورسره قرآن مجید څه ویلي دي هغه هم وایو که چې الله هغې معاف کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي فلانی کار یې کړی دی او داسې توبه یې ایستلې ده چې که د حجاز خلک توبه نه وباسي دا وله کافي ده. دا ورسره وایه که نه. نو سیدنا عثمان باندې لږ الزامات دي او په سیدنا معاویه ډېر دي. هغه ورته صحابي هم نه ښکاري. او دا مرزا جهلوي چې دی که نه، دی هو معاویه رضی الله عنه باره کې هغه څه وایي، یو حدیث سره یو حدیث دی مرتد الحدیث، سپین ږیری مړ دی اسحاق، هغه خالص رافضي دی. چې څه شی وایي څه شی وایي د کوم ځای نه وایي د روافضو اقوال پیش کړي. په دې باندې عوام نه پوهېږي. دا په انګریزۍ ویلې نه کېږي. بعض سړی یا انګریزي تعلیم به صحیح مې بي ایډ به یې کړي هغه وایي زه پوهېږم په دې. په دې ته نه پوهېږي ته اصل کتاب ته لاړ شه. یو ما سره لګیا شوي دا کامل ابن اثیر کې لیکلي، ما ورته تا کامل لیدلی یو دا خو یو دوه جلده کتاب ده. ما یې زه ورته کتاب وښیم. یو ماشوم به ورسره کښېنو ته لکه یوې غاړې ته بلې غاړې ته به کتاب کېږدو چې ماشوم به دې دروند دی او که نه کتاب به دروند دی. 18-19 جلده کتاب وي، 800 یو دوه جلده کتاب دی. او بل کامل ابن اثیر چې کوم دی هغه د تاریخ دپاره اوریجنل سورس نه دی. ابن اثیر نقل کوي د طبري نه، د ابن کثیر نه، د استیاب نه، د بل نه او سند نه لیکي. زموږ خو اصول دی چې الاسناد من الدین، سند چې کوم دی د دې دارومدار د دین په سند باندې دی. که سند نه وي بیا چې څوک څه وایي نه وایي. د ابن اثیر زموږ په نیز د کامل څه حیثیت نشته. تاریخ دی اوس د پاکستان تاریخ وګوره، څوک پکې څه لیکي څوک پکې څه لیکي. دا هن کتاب دی. دا ملوکیت ناکاره څیز نه دی. قرآن مجید نه معلومه ده چې داوود او سلیمان علیهم السلام څه وو؟ بادشاهان نه وو. کاډو جمهوریت وي بالفرض جمهوریت، او هغه دا جمهوریت دا کوم چې زموږ ملکونو کې دی. دې ته وسوی ته نظام بدلول مونږ هم غواړو، خو مونږ دا نه وایو چې دې نظام د خرابولو ذمہ داري ګڼې په صحابه کرامو ده. خامخا سړی ګوري د ابن خلدون مقدمه دی وګوري، په یې کې تفصیل سره راغلي کلي دي چې دا خرابې کوم ځای نه راغلی. چې یو سړی دومره دروغ وایي چې پلانګي د 50,000 روپو فلانی شی ورکړه، مال د غنیمت یې ورکړه، او فلانی بدعت یې راوباسو، فلانی بدعت یې راوباسو. کم سے کم لږ حیا پکار د انسان له. د صحابه کرامو فضایل هغه ډیر دي. مونږ صرف دومره وایو چې صحابه کرام عام معیار باندې مطلق، انبیاءو پکې وجعلکم ملوکا، او تاسو هغه بادشاهان کړئ. څه معنا؟ تاسو خود مختار کړئ، آزاد یې کړئ. ازادي د الله ډېر لوی نعمت دی. کم ملکونه چې آزاد نه دي غلامان دي، هلته پته ولګوه چې څه کېږي. وآتاکم، او تاسو له درکړي دي ما هغه څه لم یؤت احد من العالمین، چې نه دي ورکړي یو تن له په مخلوق کې، بل چاله څه شی نه دی ورکړی هغه مره څومره چې تاسو له درکړی دی. د ملوک معنا دلته مفسرین لیکي احرار سرداران. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. دا ورته د الله احسان یاد کړه چې ګوره لوی خلک الله تاسو کې پیغمبران پیدا کړی دي، نعمتونه په تاسو شوي دي. اوس یو کار وکړئ، تاسو
فرعون نم را آزاد شوی په لاره چې تاسو کوم شرکیات مرکیات وکړل دا خو الله معاف کړل لا بار نه راوتی چې ختم په سجده پراته وای او کم قسم اعتراضات تاسو وکړل خو پرې اوس ای زما قومه ننوځئ الارض المقدسه ارض مقدس ته ارض مقدس چې راشي دا د فلسطین ځمکه ده شام او فلسطین ځمکه دې ته ارض مقدس وایي او مقدس ورته په دې وجه وایي چې دا پاکه ساتل شوې ده قاف دال سین د ګندونو نه صفایي دا محبت ته محبت منی د واحد نازلېدو ځای محبت وحی ده څنګه چې مکه مکرمه مدینه منوره دا محبت دی د وحی نو دارنګه شام او فلسطین چې کوم دي دا محبت وحی ده دا وحی د راتلو ځایونه دي اکثر انبیاء علیهم السلام د علاقو کې پیدا شوي دغه علاقې وی دالته دنیا ته رسایي اسانه وه دریابونو د وجې هم او بل لا چې دغه خلک دی د خلک محتاج او په لین دین کې په تجارت کې راتلل به ټول خلک ځکه چې الله کوم نبی پیدا کو نو مرکزی کلی کې پیدا کو اسه هر ځای کې ونه پیدا کو چې د غرسوګه کې پیدا کو چې څوک ورسېدل نشي دا هغه زمانو کې مراکزو تجارتی مراکزو ثقافتی مراکزو دا مسلمانان کمزوري شو نو دا هغه اصلیت ورو خلکو نه یری کله غرناته تو ورده کې څه کېدل په دا حال د بیت المقدس مو ارض مقدس دا سرزمین شام فلسطین زمګه دا فلسطین کې یو کله ده ایت عسقلان وایي داستا جواب دے رکھا دیو چی اسقلان کم دے رہے اسقلان چی کم دے دا پا فلسطین کے دے دے اسقلانی پا دے یادی چی دا ابن حجر خمونگ دیر وائیو حافظ ابن حجر اسقلانی حافظ ابن حجر اسقلانی اگر دا حافظ ذهبی دا حافظین دیر متاثر دا شاګرد ته تپوس کړو چې ستا حافظه ډېره تېزه راغوې ما زمزم چسکل نو وایي چې الله ما د ذهبي غوندې حافظه راکړه خو ښه الله زما هغه دعا قبوله کړه ځکه چې زمزم لما شربلو زمزم چې ته په کوم نیت باندې اوس کې نه الله پې هغه کار کوي ته مسکره کا په دغه نیت دا زمونږ خبرې یاد ساده اځنه چرته موږ ته ویله په دعا مونږ کې پکار راځي چې ته کعبه اوس وینې که اوس یې وینې نه سبا زه ډېرې خبرې نه کوم خو ما چې کوم کال باندې داخله وکړه نو چې کله اطلاع راتله نو ما ترې خپل محراب کې کعبه ښکاره شو بلکل ما یې دغه کعبه د دې وینم دا راځي کله کله دی اړه کې بعد خبرې راشي دا نه چې کعبه دلته راغلی وای یا ما ولیده داسې هغه ښکاره شي انسان ته ذهن کې هغه کم دماغي کم سوچ چې وي که نه ښکاره کېږي دا یو ډېر لوی سعادت دی ته چې لړ شي ته به یو ډېر ساعت مبهوت یې چې دا د الله هغه کور دی د هغې یو روب وي په انسان باندې چې دا هغه کور دی چې انبیاء هم دې طرف ته مخ کو موږ هم ورته مخونه کول ډېر ساده پورې سړی بالکل بې خبره یې پته هم ورته نه لري بلکې هغه کیفیت بیانول هم نه شي چې کوم ړومبي لیدلو سره یې ستا خو هم تجربه یې که نه که ستا نشته دا ارض مقدس دغې ته وایي د کعبې ځمکه دا مقدس ده دارنګه د مسجد نبوي ځمکه هم مقدس ده احادیثو کې د دواړو ذکر راغلی د منځونو ذکر هم راغلی دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر او د هغه د کور په میز کې هغې ته هم د جنت ټوکړه وایي اشته احادیثو کې دا فضائل دي بس او صحیح احادیثو کې ثابت دي البته حدیثو کې دا نشته دی چې کومه ځمکه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه جسد مبارک لګېدلی دی آیا دا د عرش نه غوره ده
نو دا چېرته قرآن او حدیث کې نشته. دا خلک د عقیدت توجه وایي په دغه امره کافي ده. داسې لګیا دي د بې بنیاده خبرو جواب دا دی چې جواب یې مه کوه، سب بنیاد دی. دا قطعي دلیل غواړي، قطعي دلیل قرآن او حدیث کې. خو دوی به څه ووایي دا خوبونه ویني پای باندې هر څه ثابتوي. یو خوب لیدو په روز کال چې روژه وه، ما نبي کریم وسلم خوب کې ولیدو او ما له تسبیح راکړې، بیا خلکو ته تسبیح خوري، دا هغه تسبیح دی. د ټیکې دا خو هغه ولید دغه شان دی، خو دا تسبیح څنګه دا ته میلاو شو؟ دومره دروغ وایي د الله په رسول باندې. ځکه هغه جسماني طور نشي راتلی. حرام علی قریة أهلکناها أنهم لا یرجعون. پخه فیصله دا ده چې څوک مړه شي دی او واپس نه راځي دنیا ته. نبی علیه السلام تسبیح استعمال کوي، دا مروجه تسبیح خبره همدغه راکړه. هغه چې د خوب لیدو کور کې لاس کې چاول کړی. نو بار کې دا پیری مریدای ګورونه دی په دې باندې زموږ باندې خلک نه پوهېږي. پوه دا د هغې غوندې پاګل سړی والا پکار دی چې هغه ورته وایي چې ډیم وال ورته دی وځي الوځي، ډیم هم الوځي. دا الله به وکړي جوړ ده ډینګ والوت او جیوات ډیم هم والوت. دا چې ډیم الوځي بس الوځي، بس موږ څه ویلی شو. دا سيزونه ټول ګپ شپ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه زمونږ د ایمان محور دی، مرکز دی. خو دروغ مه وایه د هغه په باره کې. ډېر خلک دروغ وایي ما پیغمبر لیده دی. زمونږ ډاکټر عمر دی الله وبخي، هغه ډېر عقیدت یې و نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره، جړل به ډېر زیات. نوم چې به یې اورېد بس بلکل کار به خراب شو. نو په هغې یو سړي خوند اخیستی و چې سهار به راغی کلاس ته، بیګا مې جي نبی کریم وسلم خوب کې لیدی و، راته ویل چې عمر ته زما سلام ووایه. بس بلا موده دغه چلې کو دی ورو ورو خرابېده. ما د کور نه سوال جواب وشو چې داسې چلې جوړ کړی دی. بس نو ما هغه هلک ولیده، نو ما ته شرمېږې نه بې حیا، دروغ وایي نه دی په مخ ګیره شته دی، نه دی ویښته سم دي چېرته کې، سهار دی مې مونځ نه دی کړی او دا راځي دلته کې دروغ وایي درته لګیا. ما ورته څنګه وه؟ بس بیا جواب نه و. څه دروغ مې ویل؟ عمر صاحب هغې نه وروسته پوهېږي چې هو دا د دا کال نیم زه ولوټلم، هغه چې په جیب کې زه بیا هغه له ورکوم. دا د انکم ذریعه ده، په دې ذریعه باندې دا غریبانان ښه لوټلی شي، عوام ښه لوټلی شي. دا هر چا خپل نبي سره مینه ده. او چې یو سړی دومره بختور شي چې هغه هره شپه نبي کریم وسلم ویني، نو خلک خامخا وایي چې موږ د ده څه خدمت وکړو، شاید چې په دې کې موږ ته هم څه شی میلاو شي. خدا د خلکو دروغ دي، اوس بکواس کوي. ارض مقدس ته داخل شي، هغه ارض مقدس کتب الله لکم چې الله ستاسو دپاره لیکلی ده. لیکلی دا مطلب د الله په کتاب کې دا ستاسو دپاره مقرر ده. دې ته ورتلل. ولا ترتدوا علی ادبارکم، مو واپس کېږئ په خپلو پوندو باندې. ادبار پوندې. فتنقلبوا خاسرین، کری شی به تاسو زیانمن تاوانیان بشئ. قالو هغې ویل یا موسی، دا ګوره یا موسی وایي پیغمبر ته په نامه نوم الله اخلي، ځکه الله رب العزت هغه وایي څه قاعده کلیه نه نافظ کېږي. یا ملائک اخلي، ځکه چې ملائک زمونږ د انساني احکامو پابند نه وي چې پیغمبر ته ورته څنګه وایي. یا منافق